بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د طریقة العصریه د اولې حصې 175 نمبر سبق دی او الدرس الثالث والاربعون 43 نمبر درس دی. په نن درس کې به موږ د فعل ماضي التلمیذان د دوو شاګردانو باره کې بحث کوو. په دې درس کې به زموږ د تثنیه مذکر د فعل ماضي تثنیه مذکر حاضر صيغه مشق او بل به ورسره د تثنیه متکلم د فعل ماضي تثنیه متکلم صيغه مشق په پکې کو او اخیره کې چې دلته کې د اخیره کې به یو درې صيغه د تثنیه مذکر غایب وي د فعل ماضي تثنیه مذکر غایب وي. نو استفهامیه جملې دي د هغې د خوا جوابونه هم دي. نو د دې دوه کسان دي مخامخ ناست دي، هغه نه یو استاذ دی یا یو ملګری دی، هغه ته تپوسونه کوي متا قمتما معنی ده تاسو دواړه پاسېدئ. قمتما تاسو دواړه پاسېدئ. نو دا فعل ماضي ده ځکه موږ د دې معنا د پاسېدلو کوو چېرې تاسو پاسېدلي یې. ټیک شوه. متا قمتما فی الصباح، سحر وخت کې تاسو دواړه څه ټایم پاسئ؟ تاسو دواړه سحر وخت کې څه ټایم پاسئ؟ ټیک شو جی. متا قمتما فی الصباح، تاسو دواړه سحر څه وخت پاسېدئ؟ ټیک شوه. تاسو دواړه سحر څه وخت پاسېدئ؟ نو دا قمتما نه دی، قمتما دا د قامه فعل ماضي قامه گردان چې وچلې نو تثنیه مذکر حاضر د پاره راځي قمتما. قمت معنا ده ته یو سړی پاسېدي، قمتما معنا تاسو دواړه پاسېدئ، قمتم معنا تاسو ټول پاسېدئ. نو دلته کې قمتما دا قمتما دی. قمتما متا قمتما فی الصباح، تاسو دواړه سحر څه وخت پاسېدئ؟ تاسو دواړه سحر څه وخت پاسېدئ؟ نو هغه جواب ورکوي هغه جواب ورکوي قمنا. دا قمنا چې دی دا د تثنیه متکلم صیغه ده. قمنا معنا ده موږ دواړه پاسېدو. چې یو سړی وایي چې زه پاسېدم نو هغه به وایي قمتو زه پاسېدم. چې دوه وایي موږ دواړه پاسېدو نو هغې به وایي قمنا. او چې د دوو نه زیات وي هغې وایي چې موږ پاسېدو نو هغې به همدقه قمنا وایي. دوه کسان به هم ځان دپاره قمنا وایي او د دوو نه زیات به هم ځان دپاره قمنا وایي. دا متکلم صیغه چې ده دا د دوو کسانو دپاره هم ده، د تثنیه و جمع متکلم صیغه، او د دوو نه زیاتو دپاره هم ده. او د یو کس دپاره چې دی هغه قمتو دی. قمتو د یو کس دپاره راځي قمتو. نو دا قمتو چې دی زه پاسېدم او قمنا موږ دواړه پاسېدو. نو دلته کې موږ د تثنیې تذکره کوو، د دوو کسانو تذکره کوو. نو موږ به دا قمنا د دوو کسانو دپاره استعمالو. دا د دوو دپاره هم ده او د زیاتو دپاره هم ده. نو دلته کې ته تپوس کوي وایي متا قمتما فی الصباح، تاسو دواړه سحر څه وخت پاسېدئ؟ نو هغه ورته وایي قمنا موږ پاسېدو عند اذان الفجر. اذان الفجر د سحر اذان، د سحر اذان په وخت مونږ د سحر اذان وخت کې پاسېدو. مونږ دواړه د سحر اذان وخت پاسېدو. اوس دې بیا تپوس کوي هل سمعتما، آیا تاسو دواړو واورېدو الاذان اذان، آیا تاسو دواړو اذان واورېدو؟ هغه ورته وایي نعم او جی سمعنا مونږ دواړو واورېدو الاذان اذان، مونږ دواړو اذان واورېدو. سمعنا دا د تثنیه متکلم ده، د دوو کسانو دپاره، د دوو متکلمو کسه لکه زه او یو دا کس دی. موږ دوه کسان یو نو موږ به ځان دپاره سمعنا موږ واورېدو الاذان اذان دا صیغه به استعمالوو. اوس دې بیا تپوس کوي این صلیتما، تاسو دواړو چېرته مونځ وکړو؟ این صلیتما، صلیته تا مونځ وکړو او صلیتما معنا تاسو دواړو مونځ وکړو. تاسو دواړه اوس ما ته مخې ته ناست یې، زه درنه تپوس کوم این صلیتما، تاسو دواړو چېرته مونځ وکړو؟ یا ته ما نه تپوس کې، ما نه او دا ملګری را سره دی، موږ دواړو نه تپوس کې، ته رانه تپوس کې چې این صلیتما تاسو دواړو چېرته مونځ وکړو؟ نو موږ دواړه اوس جواب درکو صلینا، موږ دواړو مونځ وکړو فی المسجد جومات کې مع الجماعت جمع سره. ټیک شو جی. اوس ته بیا موږ دواړو نه تپوس کې هل تلوتما آیا تاسو دواړو تلاوت وکړو القرآن الکریم د قرآن کریم؟ تا زمونږ دواړو نه تپوس وکړو، یو دا ملګری دی یو زه یم، موږ دواړو نه دې تپوس وکړو هل تلوتما آیا تاسو دواړو تلاوت وکړو القرآن الکریم د قرآن کریم؟ نو موږ جواب درکو نعم او جی تلونا موږ دواړو تلاوت وکړو، تلونا موږ دواړو تلاوت وکړو القرآن الکریم د قرآن کریم.
ټیک شوه. نو دلته کې د دې تسنیه متکلم مشق دی او دې خوا د تسنیه مذکر حاضر مشق دی د فعل ماضي دی. ښه دا موږ فعل ماضي وایو. ښه اوس ته موږ دواړو نه بیا تپوس کې ماذا شربتما تاسو دواړو څه وڅښل فی الفطور په ناشته کې تاسو دواړو ناشته کې څه وڅښل ماذا شربتما تاسو دواړو څه وڅښل فی الفطور ناشته کې. نو موږ دواړه جواب درکو شربنا موږ دواړو وڅښل څه مو وڅښل لبنن پی شوده ورته څوک وایي او زمونږ د دې علاقې خلک ورته پی وایي. ښه اوس ته بیا موږ دواړو نه تپوس کې وماذا اکلتما او تاسو دواړو څه وخوړل تا ما نه تپوس موږ دواړو نه تپوس کو. اوس موږ دواړه تاله جواب درکو اکلنا موږ دواړو وخوړه خبزن روټۍ و بیضن او انډه. سحر ناشته کې موږ دواړو انډه او روټۍ وخوړه یا موږ ورته اګۍ هم وایو اګۍ او روټۍ هم وخوړه. ښه جي اوس ته بیا موږ دواړو نه تپوس کې هل لعبتما آیا تاسو دواړو لوبې وکړې فی الطریق لاره کې آیا تاسو دواړو په لاره کې لوبې وکړې. نو موږ جواب درکو ما لعبنا. ګورئ د فعل مضارع کې چې کله د ووایې چې یاره ما دا کار نه دی کړی نو هغې دپاره به لا استعمالې او فعل ماضي کې به ما استعمالې. ما لعبنا موږ دواړو لوبې نه دي کړي فی الطریق لاره کې. ما لعبنا موږ دواړو لوبې نه دي کړي فی الطریق لاره کې. اوس ته موږ دواړو نه بیا تپوس کې هل رأیتما آیا تاسو دواړو ولیدو نعیما نعیم دا یو طالب نوم دی. ته موږ دواړو نه تپوس کې چې یاره تاسو دواړو نعیم ولیدو. هل رأیتما آیا تاسو دواړو ولیدو نعیما نعیم. نو اوس موږ جواب درکو ما رأینا موږ دواړو نه دی لیدلی ما رأینا موږ دواړو نه دی لیدلی او که لیدلی هم وي نو موږ بیا به وایو رأینا نعیما موږ دواړو نعیم ولیدو او چې کله نه دی لیدلی نو موږ به بیا دا ما استعمالو ځکه د فعل ماضي دپاره به ما استعمالې د فعل ماضي نفي دپاره چې یاره ما دا کار نه دی کړی یا ما دا کس نه دی لیدلی یا ما دا لوبه نه ده کړې یا ما دا سبق نه دی یاد کړی نو دې دپاره به بیا ما استعمالې ما سره به نفي کې او فعل مضارع چې ده هغه به لا سره نفي کې چې نو ما رأینا موږ دواړو نه دی لیدلی نعیما نعیم موږ دواړو نعیم نه دی لیدلی. نو ما د دې پښتو کې د دې سوالیه جملو هم ترجمه لیکلی او بیا د دې جوابیه جملو هم ما دلته کې ترجمه لیکلی ده. نو دې نه هم تاسو کتلی شئ. ښه اوس دې خوا ښکته یو شپږ جملې راله راکړي دي. یقول سعید وایي دا یقولو دا د فعل مضارع واحد مذکر غایب صیغه ده خو د دې فاعل دا سعید موجود دی. نو سعید وایي قام دا قام یقومو چې دی که نه قام یقومو دا معنا ده پاسېدل. ټیک شوه. نو قام معنا ده پاسېدو قام دا فعل ماضي واحد مذکر غایب صیغه ده. نو ګورئ دا کله چې دوه فاعل وي که نه او موجود وي اسم ظاهر وي ګوره یو اسم ظاهر خالد دی یو اسم ظاهر محمود دی نو د دې لپاره به اوماغه فعل ماضي واحد مذکر غایب صيغه راځي اوله نمبر صيغه. نو قام خالد و محمود خالد او محمود پاسېدو فی الصباح سحر وخت کې خالد او محمود پاسېدل. دا سعید وی خالد او محمود سحر وخت کې پاسېدل. وتوضأنا نو توضأنا چې دی که نه دا د فعل ماضي تسنیه متکلم ده عمده د متکلم د صیغې مشق دی. تودعت معنا ده ما اودس وکړو او تودعنا معنا ده موږ دواړو اودس وکړو. نو موږ دلته کې د خالد او د محمود باس کوو دوه کسان دي که نه نو اوس موږ زه خالد او دا محمود دی نو موږ دواړه اوس وایو تودعنا موږ دواړو اودس وکړو وذهبنا الى المسجد او موږ دواړه جومات ته لاړو. نو موږ دواړو اودس وکړو او جومات ته لاړو. ذهب يذهب معنا ده تلل نو ذهبنا الى المسجد موږ دواړو جومات ته لاړو. وصلينا او موږ دواړو مونځ وکړو الفجر د سحر مع الجماعة جمع سره. وصلينا الفجر مع الجماعة او موږ دواړو د سحر مونځ جمع سره وکړو. وتلونا القرآن الكريم وتلونا دا تلونا بیا د تسنیه متکلم صیغه ده. تلونا موږ دواړو تلاوت وکړو القرآن الکریم د قرآن کریم. اوس مخکې دي ثم رجعنا بیا موږ دواړه را واپس شو
مونږ دواړه را واپس شو. نو دا رجعنا چې دی دا اوس د تسنیه متکلم ده، مونږ دواړه دپاره به دا رجعنا استعمالو. ثم رجعنا الى البيت، بیا مونږ دواړه کور ته را واپس شو. مونږ دواړه کور ته را واپس شو. اوس دې ځای پورې خو د تسنیه متکلم او د تسنیه مذکر حاضر صیغو تذکره وه د دغې مشکو. اوس دا درې جملې دلته کې مونږ له راکړي دي، په دې کې به مونږ د تسنیه مذکر غایب د دوو کسانو چې غایب دي د هغې مشک پکو. یعنی د یو کس دپاره تناوله راځي او د دوو دپاره راځي تناوله الف په ورسره زیات کې وتناوله او هغې دواړو وکړه الفطوره ناشته. وتناوله الفطوره او هغې دواړو په تناوله کې هما ضمیر فاعل دی. دلته کې د الف فاعل دی، خو د اسانتیا لپاره موږ دا وایو چې یار دې کې هما ضمیر فاعل دی. ابتدایي طلبا په دغه باندې دې نو خاص نه پوهېږي چې د تناوله د فاعل د الف دی. نو وتناوله الفطوره او هغې دواړو ناشته وکړه. اخذا معنی د هغې یو سړي راواغېستو او اخذا چې د الف ورسره اضافه وشي نو اخذا معنی د هغې دواړو سړو راواغېستو الکتبه کتابونه واخذ الکتبه او هغې دواړو کتابونه راواغېسته. وجاء او هغه دواړه راغلل یا هغه دواړه رالل الى المدرسة مدرسې ته. نو جاء چې دی که نه جاء دا یوازې جاء چې دی که نه جاء د دې معنی ده هغه یو سړی راغی او چې دوه کسانی که نه نو د دې جاء د حمزه نه دی دې سره به یو الف ولګي نو د دې معنی شوه هغه دواړه سړي رالل الى المدرسة مدرسې ته. ٹھیک شو جی. نو دا ترجمه مو ورسره ولیکله او دا الدرس الثالث والاربعون یعنی 43 نمبر درس سبقونه ختم شو. انشاءالله مخکې درس کې به بیا د دې تمرین حل کوو. نو دا زموږ د نن ورځې درس و. راتلونکي درس پورې اجازت غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام.